دا بیا څه شی شرطیه حکم حملی چې وي پکې تعلیقي حکم چې وي پکې یا انحلال قضیتینو ته کیږي قضیتینو ته نه کیده بیا سواء کان مفردینو ته کیږي کوئی مفرد بل قضیه وي مفردین عام دي بالفعل وي که بالقوه وي بالقوا دي ته وایي چې وي قضیتین خو له دوی نه تعبیر په خو سره له بقا د حکم اصلینا نن به انشاءالله په هغې کې هم راشي بدیل میزان کې اوس مولانا صاحب شرطیې څپلۍ وشلېدلې اوس اول حملیه رانیسي له غوږ نه نو تقسیمات په کومه قضیه کې شروع کوي حملیه مولانا صاحب قضیه چې تامیږي په نسبت سره نو نسبت طبعا مقدم ده چې نسبت نه راغلی قضیه نه راځي نو دا تقسیم په اعتبار د نسبت سره کوي نو حملیه په اعتبار د نسبت سره دوه قسمه ده یو موجبه بل سالبه موجبه خو پېژنئ که که حکم بثبوتو او که بالنفي سالب حملیه مولانا صاحب د تقسیماتو کې مقدمه کړه په شرطي باندې ځکه حملیه اشرفه ده له چانه ځکه حملیه موقوف علیه ده د شرطیې لپاره ځکه مقدم ده او که تالي د دواړه حملیې دي نو شرطیه جوړیږي له چانه له حملیې نه نو حملیه دا جز ده د شرطیې لپاره او شرطیه ورته کل ده او جز مقدمې په چا باندې په کوله الحملیه ضربانی دا په اعتبار د نسبت سره موجبه وهي التي حكم بها بثبوت شيء لشيء سالبه وهي التي حكم بها بنفي شيء عن الشيء موجبي مثال انسان حيوان ده سالبي مثال انسان ليس بفرس فصل الحمليه تلتئم من اجزاء ثلاثه مولانا صاحب په دې ځان پوي کوي چې یو قضیه معقوله ده بل قضیه ملفوظه ده دا اختلاف چې راغلی د مولانا صاحب دا په دې قضیې معقولي کې ده ملفوظه کې خو چې کوم د مولانا صاحب کله به سړی تعبیر کوي په هغه جزء ثالث سره کله به یې نه کوي که تعبیر دې کوو مولانا صاحب په جزء ثالث سره لکه هغه نسبت باندې چې کوم دال ده چې هو ده یا کانه ده نو ثلاثیه به ورته وایي او که تعبیر دې نه کوو ثنائیه به ورته وایي زید قائم ثنائیه ده یو موضوع ده پکې بل محمول او چې کله نسبت هغه دال علی الرابط چې هو ده یا کانه دغه پکې ذکر کې زید کان قائما یا زید هو القائم یا هو قائم نو دا بیا ثلاثیه ده او پاتې شو مولانا صاحب قضیه معقوله هغه مدلولات چې وي پکې هغه ته قضیه معقوله نو قضیه معقوله چې کومه د ما تاسې ته وویلې چې قبل التلفظ چې قضیه باندې لا تلفظ دې نه کړی او په ذهن کې د موضوع محمول او نسبت جوړ کړو دې ته کومه قضیه وایي او چې کله دال او تلفظ په باندې وکي نو د تلفظ په وخت کې بیا دا قضیه ملفوظه ګرځي نو قضیه ملفوظه دال ده او قضیه معقوله چې د مدلول ده نو دا په اعتبار د مدلول سره چې موضوع ده محمول ده او نسبت ده او دا زید قائم او هو دا دوال دي زید دال ده په موضوع باندې او دا بل دال ده په محمول باندې هو دال ده په نسبت باندې پوه شوې دې باندې نو مولانا صاحب الحملیه قضیه حملیه تلتئم من اجزاء ثلاثه اجزاء ثلاثون احدها محكوم عليه هغه ته موضوع وایي او اهل عربیت ورته محکوم به وایي نو په دې فصل کې ماتن اجزاء د قضیه حملیه بیانوي او تعین د اسماء وایي کوي مولانا چې اول جز ته موضوع وایي او اهل عربیت په نسبت باندې محکوم علیه ورته وایي محکوم علیه ځکه ورته چې په باندې حکم کیږي مبتدا ورته وایي ځکه چې ابتدا د کلام له ده نه کیږي په اکثر اوقاتو کې او منطقیان موضوع ورته وایي ولې لانه وضع لان يحكم عليه ځکه دی وضع شوی وي د دې لپاره چې په ده باندې حکم وکړی شي او د دویم جز ته اهل عربیت محکوم به وایي حکم کول په ده سره یعنی دی خپله مقصود نه ده بلکې په ده سره حکم کول په چا باندې محکوم علیه اصلی محکوم علیه اقا مقصود ده هغه مقصود بالذات ده او محکوم به چې کومه ده هغه مقصود بالغیر ده محکوم به حکم کول په د سره نو دا حکم چې کیږي هغه په محمول سره کیږي او محمول ته محکوم به ځکه وایي چې حکم کول په چا سره کیږي په د سره کیږي په قائم سره حکم کیږي په چا باندې په زید باندې نو زید خپل مقصود ده او دا حکم مقصود للغیر ده د زید له وجې نه چې زید نه وي نو چاته ثابته نو دی وایي محکوم به او دا نور محمول ورته وایي لانه يحمل یا حمل على الموضوع محمول ځکه ورته وایي والثالث او دریم نمبر چې دغه نسبت الدال هغه ته څه وایي دال والثالث او دریم چې نسبت ته هغه الدال على الرابط هغه دال على الرابط مولانا صاحب
تلتئم من اجزاء ثلاثه. خو ظاهرا مولانا صاحب د دې عبارت ته دا معلومیږي لکه په قضیه ملفوظه کې دی روان ده. په چا کې؟ قضیه ملفوظه کې، چې یو بدشي کوي مولانا صاحب چې محکوم علیه موضوع چې هغه دال په موضوع باندې ده چې زید ده، بل محمول ده کنه چې هغه قائم ده، هغه دال په چا باندې ده؟ په محمول باندې. بل دال علی النسبت ده، دال په نسبت، دال په رابط باندې. رابط په اصل کې هغه نسبت ده د موضوع د محمول په مابین کې چې کوم رابط ده هغه څوک ده په واقع کې؟ نسبت ده. نسبت ته رابط ولې وایي؟ ځکه دی تړل کوي په مابین د چا کې؟ د موضوع محمول کې. او دا هو دال علی الرابط ته، یعنی هو ته چې رابط وایي مجازن ورته وایي، کان ته چې رابط وایي مجازن وایي. اصلي رابط هغه نسبت ده. نو هو او کان ته چې وایي مجازن، تسمیه د دال د په اسم د مدلول سره. خدای وایي ويسمى رابطه، د دریم ته څه وایي؟ ففي قولك زید هو قائم، نو زید محکوم علیه ده. دا اوس قضیه ملفوظه ده. زید هو قائم، زید محکوم علیه ده. موضوع قائم محکوم علیه موضوع ده، او قائم چې د محکوم به محمول ده. او لفظ دی هو دا نسبت ده، نسبت او رابط ده. خدای نسبت نه ده، دال په نسبت باندې ده، او دال علی الرابط ده. اصلي رابط چې دغه نسبت. وقد تحذف، کله کله دا رابط حذف کیږي. مولانا صاحب دا اوس تقسیم د قضیه ملفوظی کوي په اعتبار د حذف د رابط او د ذکر د رابط سره. چې قضیه ملفوظه دوه قسمه ده، یا ثنائیه ده ثلاثیه. ثنائیه دي ته وایي چې رابط پکې حذف وي او رابط چې پکې ذکر وي. تحذف الرابط اللفظ دون المراد. څه معنی؟ په نیت کې به باقي وي، ځکه چې په نیت کې باقي نه وي بیا خو نسبت نشته، بیا خو قضیه نه جوړیږي. نو نسبت هغه رابط په ذهن کې وي، په مراد هغه په نیت کې به مراد وي، خو د لفظ او تلفظ نه به ساقط وي. صرف موضوع محمول به ذکر وي کله زیدن قائمون، هغه ته ثنائیه وایي، او چې پکې ذکر وي هغه ته ثلاثیه وایي. ها مولانا، نو مولانا د قضیې لپاره څو اجزا شو؟ محکوم علیه ورته پکار ده چې چاته حکم ثابتېږي، موضوع او محمول او محکوم به ورته هغه ده چې هغه حکم ده، چې موږ او تاسې مسند ورته وایو چې په هغه سره حکم کیږي په محکوم علیه او په موضوع باندې. او بل د تړلو او د ربط لپاره څه پکار ده؟ ورته رابط پکار ده. بغیر د دې نه کار نه کیږي او زیاتو ته حاجت نشته. لکه بعضې نسبت بین بین پکې ویلی ده، څلور اجزای ویلي دي. نه 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 نه، اصلي د محققینو مسلک دا ده چې د قضیې لپاره مطلقاً بسیطه وي، مرکبه وي. هره قضیه چې وي سالبه وي، ثبوتیه، لکه په حملیاتو کې. نو حملیه جوړیږي د څو اجزاونه؟ درې، موضوع محمول او نسبت. او ژبې دې باندې نو دغه درې دي. زیاتو ته حاجت نشته، په کمو باندې کار نه کیږي. مولانا صاحب دا خو د تقسیم د قضیه ملفوظي په اعتبار په آخر کې په اعتبار د ذکر او د حذف سره وکړه، چې قضیه ملفوظه په اعتبار د ذکر او د حذف سره څو قسمه ده؟ دوه. یو ثنائیه ده چې دوه جزء پکې ذکر وي، او که درې واړه ذکر وو هغه دال علی الرابط چې هو او کان هغه هم پکې ذکر وو، نو بیا څه شو؟ بیا ثلاثیه ده. خو ګوري مولانا دا حذف چې کیږي دا په قضیه ملفوظه کې کیږي، په قضیه معقوله کې حذف هغه ټول عمر څو اجزا دي؟ درې، موضوع محمول او هغه نسبت چې کومه مدلولات دي. خو په دوالو کې کله هغه رابط حذف کیږي او کله ذکر کیږي، خو په معقوله کې حذف نه راځي. هغه ټول عمر درې اجزا دي. پوه شئ په دې باندې. سلم کې داسې عبارت وایي والقضیة انما تتم، بس په درو اجزاو باندې به تامیږي. دې نه قضیه معقوله مراد ده. وروسته وایي نه 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 نه، وروسته وایي چې کله امر داسې شو نو فحقها ان يدل بثلاث عباراتنا، حق دا ده چې اوس دلالت مو کړی شي په درې الفاظو سره، نو الته اجزا د قضیې ملفوظي مراد دي. وروسته بیا وایي وقد يحذف الرابط، کله کله رابط حذف کیږي، وقد يذكر چې ذکر کیږي ثلاثیه به ورته وایي، او چې حذف کیږي ثنائیه به ورته وایي. خو دا تقسیم چې کیږي په قضیه ملفوظه کې کیږي، قضیه معقوله کې نه کیږي، ځکه هغه به ټول عمر درې اجزا وي، درې په هغې کې حذف نه راځي. ها قائمون. بل مولانا صاحب لاندې هغه حاشیې دې لیکلي دي چې رابط کې بیا بل تقسیم هم دی کوي. یو رابط زمانی ده، بل غیر زمانی ده. رابط خو دې ته وایي چې دی دلالت په ربط او په نسبت او په تړلو باندې کوي، چې طرفین تړي سره. خو که چېرته د تړلو سره سره په زمانه هم دلالت کوو، دې ته رابط زمانی وایي. لکه کانه، کانه څه چل کوي؟ دا تړل کوي په مابین د موضوع، بالکل تړل کوي. تا خپل په هدایت نحو کافیه کې ویلي د افعال ناقصه چاته وایي؟ ما وضع لتقریر الفاعل على صفة
غیر صفت مصدرها دلالت کوي په تقریر د فاعل باندې فاعل نه اسم مراد علی صفتن په داسې صفت سره هغه خبر ته اشاره ده چې هغه خبر غیر صفت مصدرها د کائن کې او په کانه کې چې کوم کون پروت ده د هغه مصدر نه بغیر وي ولې هغه ته مسند نشي ویلی بل مسند به ذکر کوي چې قایمن ده او شاربن ده او آکلن ده دا به ذکر کوي پوه شئ په دې باندې نو منطقیان د افعال ناقصو ته کلمات وجودیه وایي کلمات وجودیه ولې ورته وایي کلمات وجودیه کې یا تا نسبتیه د منصوب بسوي وجود معنا ثبوت نو افعال ناقصو کې مطلب چې د ثبوت شیء لشیء افعال ناقصه نور څه کوي ثبوت شیء لشیء کوي لکه هو هغه ثبوت شیء لشیء کوي چا قیام ثابتوي چاته زید تا نو کانم دغه چل کوي چې ثبوت شیء ثبوت د قیام کوي چاته خو سره له دې نه چې ثبوت د قیام زید ته کوي په زمانه باندې هم دلالت کوي په زمانه ماضي باندې نو دې ته وایي رابط زماني نو رابط څو قسمه ده رابط دو قسمه ده دا رابط چې تړل کوي په مابین د موضوع محمول کې یا به دلالت په زمانه باندې هم کوي یا به صرف په تړلو دلالت کوي په نسبت باندې خو په زمانه به دلالت نه کوي چې په ربط هم دلالت کو او په زمانه هم دلالت کوي هغه ته څه وایي رابط زماني لکه افعال ناقصه او که چیرته فقط په ربط دلالت کو او په زمانه دلالت نه کوي هغه ته رابط غیر زماني وایي لکه هو ضمایر زید هو قائم نو دی هو دلالت پر ربط کوي فقط په زمانه باندې دلالت نه کوي نو دې ته کوم رابط وایي رابط غیر زماني رابط څو قسمه شو دوا یو رابط زماني ده رابط خو تړل کوي ښه لکه هو او کانا خو که د تړلو سره سره دلالت په چام کاو زمانه باندې لکه کانا پالې ناقصه دا رابط زماني ده او که فقط په تړلو دلالت کو لکه ضمایر نو دا رابط غیر زماني ده لشرطية أيضا أجزاء لشرطية لپاره أجزاء دي يسمى الجزء الأول منها مقدما والجزء الثاني منها تالي نو أول مقدم واي ولي مقدم ورته نحويان أول شرط واي ثاني جزاء واي منطقيان أول مقدم واي ثاني تالي واي إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار أغا شرط ورته واي دي مقدم ورته واي أدي بلتا أغا جزاء واي دي تالي ورته واي نحويان ولي شرط ورته واي إن دخلت الدار شرط موقوف علیه ته وایي او دا طلاق موقوف ده تر چا پورې تر دخول دیدار پورې نو دخول دیدار موقوف علیه ده موقوف علیه شرط ته وایي نو شرط موقوف علیه ده ځکه شرط ورته وایي او دا انت طالقون دې ته جزا وایي ولې جزا بدلی ته وایي بدلی ته نو هغه ځکه جزا ورته وایي چې جزا چا ته وایي بدلی ته وایي نو مولانا صاحب دام د دخول دیدار لپاره څه شی ده بدله ده ځکه هغه جزا ورته وایي او منطقیان اول ته مقدم وایي لتقدمه دی په اغلب اوقاتو کې مقدم کیږي او که وروسته کیږي کله کله بعضې وایي چې بالکل تاخر جایز نه ده اوجه په دې باندې جزا نشي مقدم کېدلی که مقدم کیږي نو هغه ته عین جزا نه ویل کیږي دال علی الجزا به ورته وایي خو بنا بر هر تقدیر مولانا صاحب مقدم ذکر ورته وایي چې لتقدمه او تالی ته تالی ولې وایي لطلوه یا لتلوه طلوع په معنا د تبع سره او دی تابع ده د شرط یا لتلوه لتأخره دته تالی ځکه وایي چې دی مؤخر واقع کیږي ان كانت الشمس والنهار كان النهار موجودا قولك ان كانت الشمس طالعه دا چې د مقدم ده او كان النهار موجودا دا تالی ده او رابط هي الحكم بينهما هغه د دې په مابین کې حکم د حکم چې کوم هغه ده چې ان اوفا په هغه باندې دلالت کوي فصل وقت تقسم القضیه باعتبار الموضوعات وګوره مولانا صاحب دا قضیه د تقسیمي په اعتبار د چا سره په اعتبار د موضوع سره خدا قضیه حملیه ښه دا کومه قضیه قضیه حملیه که تا خیال کړی مولانا صاحب لاندې لیکلیم دي ښه چې دا تقسیم ثالث ده یقیني تقسیم ثالث ده ولې یو تقسیم په قضیه حملیه کې په اعتبار د نسبت سره مونږ وکړو موجبه او سالبه دا ټول یاد وساتئ ځان سره ته در سره لیکیا اوله قضیه دوه قسمه شو حملیه او شرطیه بیا حملیه په اعتبار د نسبت سره دوه قسمه ده یو موجبه ده او بله سالبه ده او په اعتبار د ذکر د رابط او د عدم ذکر د رابط سره دوه قسمه ده ثنائیه ثلاثیه دوه تقسیمه شو دریم تقسیم په اعتبار د موضوع سره ده نو په اعتبار د موضوع سره د تقسیمیږي څلور اقسامو ته دوه ویلي دي او د سلم په نسبت باندې 15 اقسام هغه د متأخرینو او د متقدمینو دواړو محملې را جمع کړي پوه شوې دې باندې نو ته هغه 15 قسمه یاد کړه
وایه وس چې موضوع د حملیې به خالي نه وي یا به جزي وي یا به کلي وي که جزي و نو دې ته شخصیه وایي جزي بیا که هذا وي که هو وي که علم وي که تلک الرسول وي که ذلک الکتاب وي هر یو چې موضوع جزي وي هغه ته څه وایي شخصیه موجبه وي که سالبه وي او که موضوع جزي نه و موضوع څه کلي و نو بیا به خالي نه وي یا به کلي کې مولانا دا شی مخکې په ذهن کې کېنو په کلي کې دوه شیان دي یو د کلي طبیعت او ماهیت ده او یو مصداق ده لکه انسان کلي ده د انسان یو طبیعت او ماهیت ده چې حیوان ناطق ده یو مصداق او افراد په دې پوهېږي نو که چېرته مولانا صاحب حکم په کلي باندې شوی نو دا کلي به خالي نه وي یا به په کلي باندې حکم شوی وي په مرتبې د من حیث هي کې هي دا معنا چې مرتبه د خیل وي لا بشرط الشی نه به لحاظ د عموم وي پکې او نه به د خصوص وي او یا به په حکم لحاظ د عموم وي پکې او یا به حکم په کلي باندې په افرادو باندې شوی یو وری بیا یو وری ووایه دا تعبیر بدل که داسې ووایه چې موضوع د حملیې به خالي نه وي یا به جزي یا به کلي وي که چېرته جزي و دې ته شخصیه وایي او که کلي و نو بیا به خالي نه وي یا به حکم په طبیعت د کلي شوی وي یا حکم په افرادو د کلي باندې که حکم په طبیعت د کلي باندې شوی نو خالي به نه وي یا به په طبیعت من حیث هي دا معنا چې نه به لحاظ د عموم وي پکې نه د خصوص دې ته مهمله قدمائیه وایي او یا به حکم شوی په طبیعت من حیث العموم باندې د عموم لحاظ به وي پکې د خصوص به نه وي دې ته وایي تبعیه او که حکم په افرادو باندې شوی و نو بیا به خالي نه وي یا به کمیت د افرادو کلن یا بعضن بیان شوی وي پکې یا به کمیت د افرادو نه وي بیان شوی که کمیت د افرادو پکې نو بیان شوی و پکې دې ته محصوره م وایي مصوره م ورته وایي او که حکم کمیت د افرادو پکې نو بیان شوی دې ته مهمله متاخریه وایي پنځه قسمه شوه که نه شوه مولانا صاحب څنګه حملیه په اعتبار د موضوع سره به خالي یا به جزي وي که جزي و دې ته څه وایي شخصیه او که کلي و بیا به خالي یا به حکم په طبیعت شوی یا په افرادو که په طبیعت شوی و بیا به خالي نه وي یا به په طبیعت من حیث هي دا معنا چې نه د عموم عموم چاته وایي هغه طبیعت ته وایي لکه د انسان لپاره حیوان ناطق دې ته عموم وایي نه به دا د عموم لحاظ وي پکې چې حیوان ناطق هغه طبیعت ده حقیقت ده ماهیت ده جنس او فصلي دي هغه لحاظ هم نه وي پکې او نه به د خصوص لحاظ وي خصوص معنا افراد مصادیق د دغو لحاظ به هم نه وي طش انسان په خلو ووایه نوعنا دا نوع ده تش انسان په خلو ووایه لحاظ د عموم خصوص مه کوه کاتب ده حکم د عامم قبلوي د خاصم قبلوي خو پیښه دا ده پکې چې ده کې بذاته یو لحاظ هم نشته د یو عامه بوري ده حکم د عام د خاص د یو پر د ټولو افرادو ټولو قبلوي دې ته مطلق شی م وایي لا بشرط شی م ورته وایي مطلق شی م ورته وایي نو دا مهمله قدمایه شوه که نه شوه بیا وایه که چېرته محکوم موضوع جزي و نو دا شخصیه ده که موضوع کلي و نو بیا به خالي نه وي یا به حکم په طبیعت شي یا په افرادو که حکم په طبیعت شوی وي یا به طبیعت من حیث هي باندې حکم شوی دا معنا نه لحاظ به د عموم وي پکې او نه د خصوص دې ته مهمله قدمایه وایي یا به په طبیعت من حیث العموم څه معنا د عموم او د ماهیت لحاظ به پکې شوی وي د افرادو به نه شوی دې ته تبعیه وایي هغه ته مهمله قدمایه ولې وایي مهمله د اهمال نه ده اهمال ترک ته وایي او دلته هم هغه لحاظ د عموم او د خصوص پکې ترک شوی ده قدمایه ځکه ورته وایي چې دې باندې قول چا کړی ده قدماو او دې بل ته چې لحاظ د عموم پکې وکړي دې ته تبعیه وایي ولې تبعیه منصوب به سوء طبیعت او دلته هم حکم په ماهیت باندې شوی او د ماهیت ته چې حیوان ناطق د دې ته طبیعت وایي که حکم په حقیقت باندې شوی ده په ماهیت باندې شوی په طبیعت باندې شوی ځکه دې ته تبعیه وایي او که حکم په افرادو شوی نو بیا به خالي نه وي یا به کمیت د افرادو کلن او بعضن پکې بیان شوی وي یا به نه وي پکې که بیان شوی محصوره م ورته وایي محصوره له حصر نه ده ګیرول ورته وایي دلته افراد ټول راگیر شوي دي کل یا بعضی او مصوره ځکه ورته وایي چې مشتمله ده په حرف سور باندې او که حکم په افرادو شوی کمیت د افرادو پکې نو بیان شوی دې ته مهمله متاخریه وایي مهمله ولې ورته وایي اهمال ترک ته وایي دلته هم کمیت د افرادو کلن و بعضن پکې
ترک شوی ده او متاخرې ځکه ورته وایي چې په دې محمله باندې متاخرین قول کوي. اوس تاسې نه پوښتنه وکړم د محملې قدمایي او د محملې متاخرې مابین کې څه فرق ده؟ هلته حکم په طبیعت شوی دلته په افرادو، خو هلته په طبیعت کې د عموم او د خصوص لحاظ ترک شوی ده، دلته په افرادو شوی خو لحاظ دی لحاظ د کمیت پکې ترک شوی دی. هلته حکم په طبیعت شوی و د عموم او د خصوص لحاظ پکې ترک شوی. په محمله متاخره کې حکم په افرادو شوی ده خو د کمیت لحاظ پکې څه شوی ده؟ ترک شوی ده. لحاظ د کلیت او د بعضیت نشته پکې. پوه شوئ که نه شوئ؟ نه خبره شو. نو دی وایي وقد تقسم کله کله تقسیمول قضیه حملیه به اعتبار الموضوع په اعتبار د موضوع سره. فالموضوع ان كان جزئيا که چېرته موضوع جزئي وه وشخصا معینا شخص معین وه سمیت القضیه مسما کېږي قضیه شخصیه. شخصیه ولې ورته وایي ځکه موضوع شخص معین د مخصوصه ولې ورته وایي لخصوص موضوعها موضوع خاص ده. که قولک زید قائم یا لکه په کلمه طیبه کې محمد صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله و محمد رسول الله کومه قضیه ده؟ شخصیه ولې ده؟ موضوع پکې شخص ولې شخص ده؟ علم نه ده؟ علم. نو دی وایي هلکه شخص معین لخصوص موضوع خصوص موضوع جای خطا شو زید قائم وان لم یکن جزئیا او که څه نو موضوع او جزئی نو او کلیو نو مولانا صاحب بل کان کلیا د مرقات دغه د خو داسې لنډ وایي وان کان کلیا دی وایي لم یکن جزئیا که جزئی نو څه شی به بل کان کلیو که نه اوږده کړې ده که نه. نو په هو علی انحا دا په څو قسمه ده لأن ان کان الحکم فيه علی نفس الحقیقت که خیال دې کړی هغه د هیه والا یې پرېښی ده کوم یې راخیستی ده د طبیعت والا. موږ هلته دوه قسمه جوړ کړي وو چې حکم په افرادو نه وي شی په چا شوی وي په طبیعت. خو طبیعت کې څو لحاظ وو یو به دا وي چې هیه دا معنی چې نه د عموم لحاظ وي پکې دې ته محمله دا دغه پرېښې ده محمله قدمایه دا هغه راخیستې چې لحاظ د عموم پکې وي چې د عموم لحاظ وي پکې هغه ته څه وایي؟ تبعیه. دی وایي د تنسمیت القضیه بیا مسما کېږي دا قضیه ان حکم فيها على نفس الحقیقت په نفس هغه حقیقت معنی په هغه عموم باندې په هغه طبیعت باندې تسمى القضیه تبعیه ځکه موضوع طبیعت ده. لکه الانسان انسان چې حیوان ناطق ده نوع دا نوع ده او حیوان چې جسم نام حساس ده جنس دا جنس ده. وان کان علی افراد که چېرته حکم په افرادو شوی نو خالی به نه وي یا به کمیت د افرادو پکې بیان شوی وي او یا به نه بیان شوی. فإن بین کمیت الافراد کمیت افراد کلن و بعضن بیان شوی تسمى القضیه محصوره دا مسما کېږي قضیه محصوره که قول کل انسان حیوان و بعض الحیوان انسان کل انسان حیوان موجبه کلیه ده دا بله موجبه جزیه ده په بعضو په هغې پېژنه مسوارو باندې او که کمیت د افرادو پکې نو بیان شدي ته محمله متاخره. محمله ولې ورته وایي؟ ترک ته وایي. لکه ګوره الانسان فی خسرن ګورئ دا به د قرآن نه راخلیه په قرآن کې هغه موجبه کلیه ده ځکه الف لام پکې استغراقي ده ان او الف لام استغراقي سور د موجبي کلیه ده نه دا الته چې اس یو عربي کلام جوړ کی او د قرآن والا آیت وانخلي الانسان الف لام پکې عهد ذهني کا نو دا به محمله متاخریه شي. نو محمله متاخریه معنا به داسې کوي چې جملة الافراد دا معنا کل وي که بعض وي کمیت نه ده بیان شوی. جملة الافراد فی خسرن په تاوان کې دي کل وي که بعضی وي. نو دا حکم د خسران حکم دا خو په طبیعت نه کېږي په افرادو باندې کېږي ځکه تاوان چې کېږي خو طبیعت نه کوي افراد یې کوي. نو حکم په افرادو شوی ده خو کمیت پکې نه ده بیان شوی چې یا ټول یا بعضی نو دې ته محمله متاخره. او که داسې ووایې چې هر فرد افرادو د انسان پې خسرین بیا ما محصوره موجبه کلیه ده که نه ده؟ ولې الف لام بیا محصوره ده بیا الف لام استغراقي سور د موجبي کلیه ده. نو دی وایي اوس مولانا صاحب محصوره وایي دې ته وویل شه پرېږدئ مړه دا مساغه شروع کړي دا نه ختمېږي هلته دوه هفتې پاتې دی کش کش کوي یا مهملانیه داسې لګیا دي. نو مولانا صاحب نو محصوره و مصوره دې ته وویل شو چې حکم په افرادو شوی وي او کمیت دی افرادو پکې بیان شوی کمیت دی دې ته محصوره وایي ځکه افراد راګیر دي او مصوره ورته وایي ځکه مشتمله ده په هر حرف سور باندې. بیا دا محصورات چې دي څلور دي دا ځکه یاد کړئ چې بکارآمد دي. قیاس کې ټول محصورات مستعملي دي. قیاس اقتراني دا چې جوړیږي دا د محصوراتو نه جوړیږي. صغرا کبرا ټولې محصورې راځي. تبعیه
قضیه تبعیه دا په قیاساتو کې نه راځي نتیجه پکې قاضي به راځي قضیه مهمله قدمایه پکې نه راځي ځکه نتیجه قاضي به راځي لکه ووایه زید انسان والانسان نوع فزید نوع زید نوع ده نه نو هلته کبرا پکې تا تبعیه راوړې ده یا مهمله قدمایه راوړې ده ولته نتیجه قاضي به راوځي نو تبعیه به کارآمد نه ده په قیاساتو کې مهمله قدمایه به کارآمد نه ده پاتې سو شخصیه چې ده دا حکم د کلیې لري ولې ځکه کبرا واقع کېږي په شکل اول کې او تا خپله وویلې چې کبرا د شکل اول کلیه وي که نه وي نو ووایه هذا زید صغرا و زید انسان کبرا نو زید انسان شخصیه نه ده او دا په شکل اول کې څه واقع شوه کبرا نو ووایه په هذا انسان څه مې وویلې هذا دروغ هذا زید و زید انسان نو کبرا څه شی ده کبرا څه شی ده زید انسان هذا صغرا سوا هذا زید و زید انسان نو ګوره کبرا مې شخصیه واقع کړه نو شخصیه کبرا د شکل اول واقع شوه او کوم شی چې قایم شي په مقام دی غیر باندې غلره حکم دی غیر وي نو شخصیه حکم دی کلیه لري هغه په کلیه محصوره کې داخله شوه او پاتې شه مهمله متاخریه چې دا اوس مې درته ویلې مهمله متاخره دا په حکم دی جزیه کې ده ولې چې حکم په جمله الافراد باندې شوی وي نو دا جمله الافراد خو معلوم نه دي خو په واقع کې به یا ټول وي که ټول و نو د ټولو په ضمن کې او که بعضې و نو بیا بعضې د صراحتا جزیه صادقه شوه نو مهمله متاخره په حکم د چا کې وي د جزیې کې وي نو مهمله متاخره په حکم د جزیې کې ده شخصیه په حکم د کلیې کې ده تبعیه و مهمله قدمایه په قیاساتو کې راځي نه ولې نتیجه یې کاذبه راوځي نو په تعین البتک للباس ګل نو یوازې محصوره کلیه پاتې شوه محصورات پاتې شوې نو مولانا صاحب په قیاس کې به کارآمد محصورات اربع دق محصورات دي نو والمحصورات اربع محصورات سودي موجبه كليه موجبه جزئيه سالبه كليه سالبه جزئيه ولحكم بخالين يا بالايجاب يا بالسلب كبالايجاب يا بطول افراد يا بعض افراد كبالسلب يا بطول افراد يا بعض كبطول افراد باندې بالايجاب موجبه كليه كبعض افراد بالايجاب موجبه جزئيه كبطول افراد بالسلب سالبه كليه كبطول بعض افراد بالسلب سالبه جزئيه تقشي ده کنو دي کې تاسو وای بس دا غو دی وړو کتاب ده اربع احداها یو پکې موجبه کلیه ده که قولک کل انسان حیوان موجبه کلیه ده دوی موجبه جزئیه ده بعض الحيوان اسود وهو ثالث سالبه کلیه ده لا شيء من الزنجب ابيض سلورم چې ده سالبه جزئیه ده بعض الانسان ليس باسود فصل الذي بينه الکه دغه غس دغه سور ته وای دا سور نه پیژنم دا سور څه ته وای نو یو دی مونږ تاسو سور ده او یو دی منطقیانو سور ده سور مولانا صاحب ما یبین به کمیت الافراد ته وای چې په د سره هغه کمیت د افرادو بیانیږي دقت سور وای ولی سور ته وای سور ماخوذ د سور البلد نه سور البلد هغه دیوال ته وای چې په بلد باندې او په ښار باندې احاطه کړي وي که نه یې کړې دا پخواني ښارونه داسې وو د ټول بازار نه به وخت باچا یو لوی دیوال راتاو کړی وو بیا به د هغه لپاره یو غټ ګیډ و د شپې به هغه لپاره پیرداران اوس هم که تاسې خیال کړی د غزني طلبا چې دلته وي د غزني له ښار نه اوس هم یو دیوال تاو پخوا به داسې وو د دې هغه نه به د ښاریاتو نه داسې لوی بازارونه دیوال به داسې تاو کړی نو سور البلد هغه دیوال دی بلد ته وایي که نه لکه څرنګه چې هغه په ماپل بلد باندې احاطه کړي وي نو د سور د موضوع هم په افرادو د موضوع باندې احاطه کړي ده ځکه سور ورته وایي پوه نه شئ په دې باندې سور او مولانا صاحب دغه سور ده وژو مولانا صاحب نو دا د څه لپاره بیانوي هغه لیوني ته چا ویلي وایي ته اوښ پېژنې په څه یې پېژنې وایي په لمې پېژنم پوه شوې نو هلکه ته به دا موجبه کلیه موجبه جزیه په څه پېژنې په سور به یې پېژنې که چېرته کلې افرادي پکې راغلی و یا محسن الف لام استغراقي پکې راغلی و نو دا موجبه کلیه ده که بعضو پلانو پکې موجبه جزیه ده په اسوارو به یې پېژنو نور هم موږ څه نه پېژنو پوه نه شئ په دې باندې الذي دی وایي هغه یبین به چې په هغه سره بیانولی شي کمیت د افرادو د موضوع چې هغه کمیت د افرادو څه شی ده غټه وړوکی نه من الکلیت والبعضیت چې کلیت او بعضیت ته چې حکم په ټولو ده که په بعضو د اسم ماسور نیغ ته سور وایي ولې سور ورته وایي اذ هو واو مې په معنا د اذ سره که اذ هو ماخوذ من سور البلد ځکه دی ماخوذ ده د سور البلد نه سور البلد چې کومه ده هغه دیوال ته وایي که نه وایي نو سور د موجبې کلیې چې دا کلو د لام الاستغراق دلته تخته کېږده تاسې په یو شي باندې پوه کړم دا ځان سره وساتئ درې قسمه کل ده یو کلی ده
یو کلی افرادی دا بل کلی مجموعی دا. سو قسمه کل دا؟ درې قسمه کل دا. کلی افرادی، کلی مجموعی، کلی درې قسمه کل دا مولانا صاحب. وجه د حصر پکې دا د مولانا چې دا کلو چې د لازم الاضافت ده. کلو څه شی ده؟ لازم الاضافت ده. نو د کلو مضاف الیه به خالی نه وي، یا به افراد وي، یا به جزئی یا به کلی وي. د کلو مضاف الیه به یا افراد وي او یا به کلی وي. که مولانا صاحب د کل مضاف الیه کلیو نو دې ته کلی وایي، او که مضاف الیه افراد نو بیا به خالی نه وي، یا به هر فرد د افراد وي، یا به مجموع من حیث المجموع وي. که هر فرد د افراد نو دې ته کلی افرادي وایي، که مجموع من حیث المجموع دې ته کلی مجموعي وایي. پوه نه شئ په دې باندې؟ نو تاسې یاد کړه. نو کل څو قسمه شو؟ مضاف الیه د کلو به خالی نه وي، یا به جزئی وي یا به کلی وي. که کلی کلی وایي، او که افراد بیا به خالی نه وي، یا به هر فرد وي، او یا به مجموع من حیث که هر فرد مراد وو کلی افرادی، او که مجموع من حیث نو دیتا الکه دا به پس پیژنې چې دلته هر فرد او که څه شی ده. وایله حکم نه به یې پیژنم، حکم نه خپله پته درته لګېږي مولانا صاحب. لکه ګوره زه تاسې نه خپله تپوس وکړم، کل انسان نوع دا کوم کل در اختیا وایي؟ این خپله پوهېږي. دا له حکم نه معلومیږي، له محمول نه، له دې نه معلومیږي چې دا حکم د افرادو ده او که د طبیعت او د کلي ده. خپله پته درته لګېږي. نو نوعیت حکم د افرادو ده که د کلي حکم ده؟ د کلي. نو هلکه تا ته له حکم نه پته لګېږي چې دلته حکم په کلي شوی ده، نو مضاف الیه دلته کلي ده. نو کل انسانین کې چې دا کل ده دې ته کوم کل وایي؟ کلی. او د محکوم به او د حکم نه تا ته پته لګېږي چې دا د افرادو حکم ده، د یو ده که د مجموع من حیث المجموع ده. لکه زه تاسې ته ولیکم کل انسان لا یشبعه هذا الرغیف. رغیف دا ډبلې روټۍ ته وایي، ډبل روټۍ. نو دا رغیب مړول نه مړول چې روټۍ مړوي نه مړوي، دا طبیعت او کلی مړوي که افراد مړوي؟ ځکه دا خوراک چې کوي طبیعت خو نه کوي، که نه افراد یې کوي. او ما وویلې چې کل انسان الله دغه روټۍ نشي مړولی، نو یو فرد نشي مړولی که ټول؟ یو فرد خو مړوي که نه؟ نو دې ټکي نه معلومیږي مولانا صاحب چې حکم په افرادو شوی ده، خو په مجموع من حیث المجموع. څه معنا؟ مجموعه افراد د انسان چې راجمع کړي یوه روټۍ نشي مړولی. یا ووایم چې کل انسان لا یسعه هذا الدار، مجموعه د انسانانو دا کور نشي ځایولی. نو په کور کې ځایول او نه ځایول دا د کلي کار ده که د افرادو؟ او ما چې ویلې چې دا کور یې نشي ځایولی، یو فرد نشي ځایولی، ولې یو فرد خو کې ګرځي که نه؟ نو هلکه له دې محمول نه ما ته پته ولګېدله چې حکم په افرادو شوی، خو په مجموع منه. نو کل انسانین کې دا کوم کل ده؟ مجموعي ده. او کوم یې ویلې چې کل انسان کاتبون، کل انسانین کاتبون، نو کتابت طبیعت او کلی کوي که افرادی کوي؟ افراد. او مجموع من حیث المجموعي کوي که هر یوې ځان له کوي؟ هر یوې د هر یو قلم په لاس کې ځان له کتابت کوي. نو حکم په هر یو فرد باندې شوی ده. نو کل انسان کاتبون دې ته کوم کل وایي؟ کلی افرادي ورته وایي. تاسې لکه چې زده نه کړه ده. کوم یو ویلی شي چې د ما شک ده پکې؟ اوس به یې هلته ځان سره اجرا کوي او کل مو پېژانده. نو که په مضاف الیه کلي و نو دا کوم کل ده؟ هلکه له محمول نه به یې پېژنې، خپله پته درته لګېږي چې دا حکم په چا باندې شوی، په کلي شوی که په افرادو. او که چېرته مضاف الیه افرادو، یا به هر فرد وي یا مجموع. که مجموع او که هر فرد و نو دا به پېژندل کېږي، له محمول نه به پېژندل کېږي. زده شو مولانا صاحب؟ خو اوس دا ده ویلې چې سور د موجبې کلیې چې کوم د هغه کلو د مراد د کل نه کلي افرادي ده، کلي مجموعي او کلي نه د مراد. سور د موجبې کلیې محصورې هغه الف لام استغراقي ده، او کلو د مراد د کلو نه کوم کلو ده؟ کلي افرادي، کلي مجموعي او کلي.
ولې ځکه محصورات بکارامت دي په قیاساتو کې او د کلی مجموعي او د کلی والا نتیجه کاذبه راوځي. لکه زه وایم زید انسان صغرا ولګولې دې سره دا کبرا کا وکل انسان نتیجه سره وتله زید نوع ده که فرد دی نوعی ده دا بل سره لګوا زید انسان وکل انسان لا يشبه هذا الرغيف. هر مجموعه د انسانانو دا روټي نشي مړولای نو نتیجه راوتله چې په زید ولې د دومره بلا ده چې دا روټي نشي مړولای نو نتیجه کاذبه راوتله. او پته ولګېدله چې کلی مجموعي او کلی نه پکې چلیږي کوم کل به یې پکې افرادي. نو په محصوراتو کې په موجبه کلیه کې کلی افرادي مراد ده. نو مولانا صاحب کل درې قسمه شو که نه شو؟ او نو په محصوراتو کې موجبه کلیه کې کوم کل ده؟ کلی افرادي. ګوره ورته نو دی وایي وایه لکه فصل الذي يبين كما يسمى سورا دا ماخذ سور ولدنا نو سور دي موجبه کلی کلو ده. کلو نه کوم کلو؟ افرادي. زدم کړه بل لام استغراقي وسور الموجبه الجزئيه سور دي موجبه جزئيه بعضوده یو واحدون اے دی بعضو ټکه دا ټکه دی بعضو بعض الانسان کاتب واحد من الانسان کاتب دا موجبه جزئيه ده. صحیح ده مولانا؟ نو دی موجبه جزئيه هر په سور څه شي ده؟ بعضو او ټکه دی واحد. خو دې ته سوري لفظي وایي. دا کوم سورین دي؟ لفظین. سوري معنوي هم شته هغه ځان سره وساتئ چې نکره په سیاق د اثبات کې واقع شي. نکره په سیاق د اثبات کې واقع شي دام سور د موجبه جزئیه ده. خدا سوري معنوي ده. اے پوه شوئ که نه شوئ؟ سر په اخلاص شو. لکه زه ووایم رجل جاءني رجل جاءني تاسې پوه شئ په دې باندې؟ نو نکره په سیاق د اثبات کې واقع شي. دا کوم ځای ته خبره ورسېدله؟ موجب جزئیه وسور السالبة الکلیة سور د سالبې کلی دا هم دوه سوره لري. یو سوري لفظي ده بل سوري معنوي. سوري لفظي بیا دوه دي یو لا شیء بل لا واحد. لا شیء من الانسان بحجر لا واحد من الانسان بحجر دا سالبه کلیه ده. او سوري معنوي کوم یو ده؟ دی وای سوري معنوي چې کومه ده هغه دا د مولانا صاحب معنی خورک شو. ښه نو دی وای لا شی من الغراب بیا ابیض یو شی د غراب نه ابیض نه ده. او ولا واحد من النار ببارد یو شی د نار نه چې ده یو د نار نه هم یخ نه ده. نو دا دواړه سالبي کلی دي. او سوري معنوي کوم یو ده؟ ووقوع النکرة تحت النفي او بل وقوع د نکرې تحت النفي. نکره چې په سیاق دی نفي کې واقع شي. نکره چې په سیاق دی نفي کې واقع شي دا سوري معنوي دی. چا ده؟ د سالبې کلی. لکه تا ته ووایم کافیه کې تا ویلي دي لا رجل فی الدار لا رجل فی الدار. دا رجل چې کومه ده نکره ده که نه ده؟ او په سیاق د چا کې واقع ده؟ د نفي کې. لا رجل فی الدار کومه قضیه ده؟ سالبه کلیه. ولې سالبه کلیه ده؟ لا اله الا الله کومه قضیه ده؟ ولې سالبه کلیه ده؟ زده کړي هم دي که نه دي دا ګوره دا یاد کوي که نه دا ډېر مهم دي که نه دا سوار یاد کوي مولانا صاحب. پوه شوې په دې باندې؟ نو یو طالب پوښتنه وکړه په یو مجلس کې ناستو وایي دا لکه دا هغه نکره چې په سیاق دی نه پکې واقع شي دا ولې عموم پیدا کوي؟ مردان نه ټلیفون را کړی مال ولې دي کې تا څه غرض ده؟ وایي بیا زه تا ته وایم بیا ډېره اوږده قصه راته وکړه. مال ملګري په دسترخوان در سره ناست دي. وایي و مال هغه لاډ سپیکر په زوره کړه بل کال سوریا خیل کې وم. پوه شوې په دې باندې؟ نو ما ورته ویل مال زه تې په زوره کوه. زه وایي وجه درته وایم دا یاده وساته چې هلکه نکره په سیاق دی نه پکې واقع شي دا سور د سالبې کلیه ده او دا عموم پیدا کوي. ولې عموم پیدا کوي چې نکره په سیاق دی نه پکې واقع شي؟ هلکه په نکره کې دوه مذهبه دي. ښه یو مذهب دا ده چې نکره وضع ده د فرد منتشر لپاره لا على التعین دی یو فرد لپاره وضع ده فرد منتشر. او دوی مذهب دا ده چې نکره وضع ده د ماهیت کلی لپاره. مثلا رجلون نکره ده څوک وایي رجلون وضع ده د فرد منتشر لپاره. څوک وایي رجلون وضع ده د دغه ماهیت کلی لپاره چې مذکر من اولاد بني آدم یتجاوز من حد صغره الى حد الكبر.
پوه نه شوې په دې باندې. نو څوک د دغه طبیعت لپاره چې مذکر من اولیا او څوک وایي چې د پردې منتشر لپاره وضع ده. او ته راولاړ شوې په دې رجل باندې دې څه داخله کړه؟ لا. رجل دې نه پکاو. ولې دې نه پکاو؟ څه دې په داخله کړه؟ لا. نو رجل خو نکره ده که نه؟ نکره ده که نه؟ او نکره دې چا لپاره وضع ده؟ د پردې منتشر. یا دې نو مولانا صاحب که په دنیا کې دا ټول رجلونه ختم شي، غون ختم هیڅ څوک پاتې نشي په دنیا کې، یوازې امیر دی یو ګټې په سر باندې ولاړي، نو بیا ویلی شي چې رجل نشته. ولې تعین خاصې نو پکې کیدای شي دا پرد منتشر په ضمن دی دکې وي، کیدای شي دا ماهیت کلی چې مذکر من اولاد بني آدم یتجاوز من حد صغر الی حد الکبر په ضمن دی دکې وي، ویلی شي چې رجل نه پیشو. نو کله به پرد منتشر او ماهیت کلی نه پکېږي چې دیم ختم شي له دنیا نه. نو سلب کلی خو راغی دغه د مونږ کلي کې دغه ته سلب کلی وایي که نه چې یو پرد هم پاتې نشي. یاره پوه نه شوي په دې. نو جاء العموم راغی که نه چې نکره په سیاق دی نه پکې واقع شوه څه پیدا کوي؟ عموم. ولې عموم پیدا کوي؟ ځکه نکره کې دوه مذهبه دي، یو وایي چې دا وضع د دې پردې، بل دا ده چې دا وضع د دې ماهیت کلی لپاره، او تا الله په داخله کړه نو نکره دې نه پې کړه. نو کله به دا پرد منتشر او ماهیت کلی نه پې کېږي چې ټول افراد او ټول افراد چې ختم شو بحیث لا یبقى منه پردونه، چې یو پرد هم پاتې نشي ټول ختم شي، نو دغه ته عموم وایي، دغه ته سلب کلی وایي که نه. سلب کلی پیدا کړه. او نکره چې په سیاق د اثبات کې واقع شي ولې جزیت پیدا کوي؟ وای ځکه چې مولانا صاحب اثبات تحقق او ثبوت ده که نه. خلک وایي هلکه چې په یو باندې کار کېږي وایي ډېرو ته حاجت نسته. نو مولانا فرد منتشر او ماهیت کلي په ضمن د بعضو کې راځي که نه راځي؟ نو چې راغی ټولو ته حاجت نشته، نو دا وایي ایجابي جزي پیدا کوي. خو نفي به هلته راځي چې ټول څه شي؟ منتفي شي. نو ځکه هلته سلب کلي عموم پیدا کوي، او چې په مقام د اثبات کې راغی نو بیا څه پیدا کوي؟ جزیت پیدا کوي. لکه چې نه شوئ پوهې ښه دا در سره واخلې بیا که زده کوي هغې کې که نه نو دغه شی د تاسې لپاره مهم دي ښه چې دا زده کړي چې دا هغه دا لکه سوري معنوي څه شی ده چې نکره تحتن نه پې واقع شي. تحتن نه پې لکه ما من ماء الا وهو رطب. صحیح شو که نه؟ تاسې پوه شوئ؟ او قرآن کې راځي لا فیها غول، ډېر ځایونه داسې راځي، بس دغه یاد کړي چې نکره تحت النفي. او سور دي سالبي جزئي، لکه سور دي سالبي جزئي څه شی ده؟ درې. ليس بعضو یو، بعض ليس درې، ليس كله څلور. مولانا صاحب دروغ دی ویلي دا څو شو؟ یو ليس بعضو شو، بعض ليس، او بل ليس كله څو شو؟ درې. مولانا صاحب اوس داسې کوي زر زر دلته فرق درته ووایم چې بس په نورو کتابو کې بیا منډه وکړئ پکې. ګوره بره کېږده، یو دغه ليس كله ده، دا یو سیټ تکه، دا بعض ليس او ليس بعضو دا بل شیټ تک. دې مابین کې څه فرق؟ مولانا دا ليس چې په کلو نو داخل شوی دلته څو ایجابي کلي و. ولې دا کلو لپاره د ایجابي کلي نه ده چې کلو باندې دا ليس نو داخل شوی، ایجابي کلي نه و چې ليس دې په داخل که رب دی ایجابی کلی راغله. نو لیس کلو صراحتن رازی مطابقتن دی رب دی ایجابی کلی لپاره، التزامن دی سلبی جزی لپاره رازی. نو دا سالبه جزیه چې دی پیدا کوي التزامن پیدا کوي مطابقتن. ولی مطابقتن دی رازی لپاره دی رب دی ایجابی کلی، خو سلبی جزی ورسره لازم ده. ولی سلبی جزی لازم ده؟ وای ځکه چې دا کلو لپاره دی ایجابی کلی وکنو، او تا مخکې ویلي چې د موجبي کلي نقیض سالبه جزیه ده که نه ده؟ د موجبي کلي نقیضه. نو کله چې په لیس سره دا ایجابي کلي څه شو؟ پورته شو. نو دا بل نقیض به یې راځي، ځکه دا قانون ده چې یو نقیض پورته شو بل به راځي. نو چې په لیس سره کلو پورته شو چې ایجابي کلي ده، نو د ایجابي کلي نقیض څوک ده؟ سلبي جزي ده، هغه به راځي خامخا. ولې که هغه رانشي بیا لازمېږي ارتفاع د نقیض ځای، ارتفاع د نقیض ځای راځي. پوه نه شو په دې باندې؟ نو کلو راځي لپاره د ایجابي کلي، نو چې لیس په داخل شو نو یو نقیض پورته شو، دا بل به راځي. بل څوک ده؟ سلبي جزي. نو مطابقتن دی راځي لپاره د چا؟ د ربي د ایجابي کلي لپاره، خو التزامن راځي د چا لپاره؟ د سلبي جزي لپاره. پوه شوئ؟ ښه
ته پوه شوې په لیس کلو ولې راځي لپاره التزاما د سلب جزي لپاره پوه شوې په تا ته وایم ته پوه شوې څنګه په چا سره راغله بیا سلب جزي څنګه راځي التزاما څه د چا سلب راغی نه سلب جزي څنګه راغی سلب جزي په لیسه سره څنګه لیسه کلو محمد نبی اخوانتی وای نه څنګه کی کلی شوه نو چې ایجاب کلی پورته ایجاب کلی څوک به راځي سلب جزي به راځي هغه د ایجاب کلی څه ده نقیض ده ولې که هغه هم رانشي ارتفاع د نقیض ځای به راځي وشو مولانا صاحب احمده ځان په پوهه وخه تا ټولو ته د وایم که نه په پوهې خو بیا یې درته وایم که نه ګوره ما خو داسې هغه ذهن کې دا شی نه وي چې یاره لکه د چوټیانو سبق ده یا دوره ده قسم دی دا زه نه وایم چې دا دوره ده یا ګورې مولانا صاحب لیس کلو مطابقتا راځي لپاره د رفع د ایجاب کلي لازم ورسره سلب جزي ده التزاما د چا لپاره راځي سلب جزي لپاره التزاما د چا لپاره راځي سلب جزي لپاره نو چې لیس په داخل نه و لیس چې په داخل نه و څه شی و اول کلو ایجاب کلي و نو ایجاب کلي و سلب جزي نقیضین نه دي سره نو چې لیس دې په دې کلو داخل که نو هغه ایجاب کلي څه که چې هغه یې پورته که نو سلب جزي به راځي نو ځکه دا لازم له دې سره سلب جزي ده ولې که هغه هم رانشي اتې خو بیا اور او اوبه دواړه ختم شو نو ارتفاع د نقیضین راځي خوش و د دې دواړو مابین کې الټه ده دی کې الټه ده الټه دا مطابقتا د سلب جزي لپاره راځي ولې مطابقتا د سلب جزي لپاره دا لیس او دې لیس باندې ګوتې کېده څه دي بعضو ده چې لیس دې په داخل کې سلب جزي نه شو بعضو لیس دې په داخل کې خو لیس بعضو بعضو لیس سلب جزي شو کنه نو مطابقتا راځي د چا لپاره خو التزاما د رفع د ایجاب کلي لپاره ولې قانون دا ده چې یو نقیض راغی بل نقیض به پورته کیږي نو مولانا چې سلب جزي راغی په بعض اللیس په لیس بعضو سره رفع به د ایجاب کلي کیږي ولې ایجاب کلي خو د نقیض ده کنه نو چې سلب جزي راغی نو ایجاب کلي به بشتر اخلي کنه ولې که هغه وانه اخیستله بیا اجتماع د نقیضین راځي دواړه نقیضین په جمع شي زده شو وسه وس د دوی مابین کې څه فرق ده دا دواړه د سلب جزي لپاره راځي خو کله کله مولانا صاحب دا د سلب کلي لپاره هم راتلی شي جایز ده ولې بعضو نکیره ده او لیسه نفي ده نکیره چې په سیاق د نفي کې واقع شي عموم نو دا کله کله وایي د سلب کلي لپاره هم راتلی شي منطقیان وایي په دغه اعتبار باندې او دا چې دا الټه ده دا دغه په سیاق کې نه ده واقع نو چې نه ده واقع هغه سره به کار نه لري نو دی وای مولانا صاحب سور السالبه الجزئيه سور دی سالبه جزئيه سور دی سالبه جزئيه چې کومه ده بعضو ده واحد ده او شو سالبه جزئيه ليس بعضو ده كقولك ليس بعض الحيوان بحمار وبعض ليس ده كما تقول بعض الفواكه ليس بحلو بعضي هغه چې کوم دی فروټ دا خواګنی اعلم او بل ليس كلهم اشتغه نه دراوړی کنه ها ته پکې وای کنه اعلم ان في كل لسان سورا فارجب کی سور شته کنه لکه په پښتو کې هر نه هر یو کنه دا سور دی چا ده موجبی کلی ده هر یو یا ټول موي ټول سور دی موجبی کلی ده او پارسی کې صرف هر ده او په پښتو کې سور دی موجبی جزئي زینه ده کنه ده زینه بعضی نه بعضی خو ته عربي پکې راوړ پښتو کې وایي څه زینی دا سلاړو زینی دا سلاړ نو زینی دا سور دی چا ده موجبی جزئیه ده پوس نه ده او د سالبی جزئیه زینی نه
صحیح ده کنه ده ځینې نه دي راغلي دا کومه قضیه شو ځینې راغلي دي ټول راغله یو هم نه دي راغلي سالبه کلیه خو ژبې باندې دقت شی او کنه پښتو کې دغه ماشومان معدولي ډېرې وایي نه خوړلی شم خوړلی نه شم که نه دې ته څه وایي نه خوړلی شم